علی رضی الله تعالی عنہ یو خبر ارته کومه، امام بخاری په خپل کتاب بخاری کې او ابن ابي شيبه په خپل کتاب مصنف ابن ابي شيبه کې یو خبره د سیدنا علی کرم الله وجهه الکریم دغه یو خبره ذکر کړی ده، او د علی شیر خدا مبارک هر یو خبره ډیره سبق موزي. علی رضی الله تعالی عنہ فرمای اے د حضور مبارک امتیانو، مونږ ته چې څومره زندگی مو تیر را، څومره زندگی هر سړی خپل ځان سره سوچ وکړي چې دومره زندگی باندې تاسو مرګ ته نږدې او آخرت ته لګا چا عمر 40 کال دی، نو چې کله دی پیدا شو نو 40 کال دی د مرګ نه لري وو، و چې 40 کال تیر شو نو 40 کال دی مرګ ته نږدې شو. څومره چې ستا زندگی تیر را دومره ته آخرت ته نږدې شوي، دومره کلونه دومره ته مرګ ته نږدې شوي، او چې دومره ته دنیا نه اوته خپلو کلو په حساب باندې تا 50 کال تیر کړه، ته 50 کال په حساب باندې دنیا نه اوته او آخرت ته نږدې شوي. ستا 10 کال تیر کړه اے د حضور مبارک امت، 10 کال ته دنیا نه اوته او 10 کال ته آخرت ته نږدې شوي. نو دا عمر چې څومره تیریږي په دې باندې انسان آخرت ته نږدې کېږي، مرګ ته نږدې کېږي، او بیا په آخر کې د زده کولو او د لیکلو خبره کړې ده. وی فرمایل اے د حضور مبارک امته فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. علی شیر خدا فرمای نن ارسر مکدا، نن په دنیا کې عمل شتا، عمل کولای شي، ولا حساب او حساب کتاب فی الحال نشتا، وغدا او سبا نه مراد ده کوم خوشوي او لار اخرت لا، وغدن حساب ولا عمل او کوم خوشوي کنا نو بیا حساب او کتاب دی، بیا انسان لپاره عمل نشتا. علی شیر خدا فرمای دا زندگی زما استاد لپاره سره غنیمت دی، یو ساعت یا یو ټیم یا یو د اغه منټ دا د اخرت په تیاری کې تیر کړی، او دا په ذهن کې وایي چې هغه حقیقت چې کوم زمونږ استادو په سرو باندې پروت دی چې هغه موت دی، هغه بز موت تعالی راضي، او هر زیرو او جاندار او په دنیا کې چې دلته کوم یو شی اوسېږي هغه لره فناشتا، یو د الله ذات دی چې هغه باقی دی همیشه د پاره. کل شیء هالک الا وجهه، هر یو شی به هلاک شي. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هر څه به فنا شي، دا هر څه به ختم شي. زما استا په کورونو کې به زما استا مال پاتې شي، زما استا د آرام دا پاسته زینه به پاتې شي، د اودس او د غسل دا سہولت نه ډک زینه دا برانه پاتې شي، دا گاڑی برانه پاتې شي، دا زما استا چې کوم نعمتونه دي دا ټول برانه پاتې شي. حضور مبارک فرمائی په حدیث کې، امام ترمذی حدیث ته فرمائی اکثروا ذکر هازم اللذات. زما امتیانو کله چې په دنیا کې لږ داسې اردوب شي او مگن شي او مشغول شي، هغه شی لږ ځان سره ریاد کړئ چې هغه د انسان لذتونه ختمي، د انسان لذت ختمي. یا رسول الله مبارک چې د انسان لذت ختمي هغه څه شی دی؟ حضور مبارک فرمائی الموت، هغه مرګ دی. الګ ځان سره ریاد کړ چې هغه روان دی، هغه چې څنګه واقعیا شو بس ته دنیا سره قطع شوی، ستا تعلق ختم شو، دلته بستا په مال حال باندې او ستا په کور باندې او ستا په گاڑو باندې او ستا په جیداد باندې با ستا وارثان مزه کا، تا سره به عمل زی، تا سره به بل شی نی. ولی انسان مال خپل وارث ته پاره داسې په غلطه طریقه باندې زیات کا چې دی بیا مرشي، ګناه د په ذمه باندې او مزید د وارث په هغه مال باندې کا. ولی داسې کار کوي؟